السلام علیکم ملګرو، کوم ابدوس چې په سمندر کې غرق شوی او د هغې حوالې سره یو څه حیرانکن انکشافات مخې له راغلي چې هغه حیرانکن خبرې به تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. تاسو له معلومه ده چې یو ابدوس سمندر ویخ لتلی د ټایټانیک کتلو دپاره. ټایټانیک جهاز کوم چې په 1911 کې تقریبا ډوب شوی په بحري اوکیانوس کې، د هغې کتلو دپاره 15 بلیونر 15 د دنیا مالداره کسان چې کوم دي د هغې ملبې کتلو دپاره په یو ابدوس کې شواره شو چې هغه ابدوس په سمندر کې غرق شوی. د هغې حوالې سره چې کوم نوي اپډیټس راغلي دي څه حیرانکن خبرې هم دي. ګوره هغه ابدوس چې کوم دی دا کوم ټایټین چې غرق شوی دی پوره ټایټانیک ته رسېدلی هم دی. د ټایټانیک نه تقریبا 1600 فیټ لرې غرق شوی دی. 1600 فیټ فاصله لاوه چې دی په لاره باندې غرق شوی دی او دی چې څه ټایم ورکوشو اوبو له نو تقریبا 1.5 غنټه یا 1 غنټه 45 منټ پس د ده بره کمیونیکیشن خلکو سره ختم شو. په دغه ابدوس کې 15 کسانو دي کې یو شپږم کس هم و چې هغه هم تیار و چې دی ابدوس کې د ټایټانیک کتلو دپاره لاړ شي. خو څه ټایم چې هغه راغو او هغه د سیسټم وکتو دی په ریموټ کنټرول باندې کنټرول کېدو. څنګه د گیمونو د ریموټ نی په دې باندې دی کنټرول کېدو نو هغه چې د دې کنټرول سیسټم وکتو اته انکاري شو چې دا خطرناک دی، زه پکې نه ځم. هغه شپږم کس الله پاک د مرګ نه بچ کو. بل د دغې ابدوس حوالې سره څه اوازونه شریکېږي په سوشل میډیا باندې، څه خطرناک اوازونه دي په انګلیش کې چې مایکل ډونټ لیو می هیر یا ډونټ لیو می الون. داسې یو خوفناک غونتې اواز د خلک شریک کوي چې دا د هغه ابدوس نه د اوازونه راتلل څه ټایم چې هغه کېدو. نو د هغې حوالې سره در سره هم حقیقت دا راځي، تاسو له سایډ له په دې سکرین باندې ښکارېږي دا یو گیم دی، یو مووي ده چې دا نن تقریبا یو کال مخکې چا په یوټیوب باندې ورکړې ده. وګورئ دا د یو گیم اواز دی یا د یو مووي اواز دی. د اواز در سره زه تیزومه دا ویډیو لږ وګورئ جي. ښه ملګرو دا ویډیو مو کته جي. نو دې نه دا ظاهره شوه چې دې اواز هغه ټایټین سره هغه ابدوس سره هیڅ قسم تعلق نشته او داسې قسم اوازونه د سمندر نه یا د هغې چې په میرین کې یا د هغې چې کوم ابدوس ځای کې دننه داسې څه مایک نو لګېدلی چې دا اوازونه هغې کیچ کړي دي. بل په 1 نومبر 2013 کې نن نه تقریبا 10 کاله مخکې یو هلک خوب لیدلی و جي، یو بلاګر دی، یو ویډیوز کریټرز دی. هغه دا خوب لیدلی و، د هغه نوم د ډیبورا ګرانټن. تاسو له په سکرین باندې دا سکرین شاټ هم ښکاري. په 1 نومبر 2013 باندې هغه دا پوسټ کړی دی کې د لیکلی دي چې ما د شپې ډېر خراب خوب ولیدو چې پای کې یو بلیونر یو مالداره سړی چې کوم دی هغه سب میرین کې سمندر ته کوز شوی دی د ټایټانیک کتلو دپاره. خو په اوبو کې دغه سب میرین د واټر پمپ خراب شوی دی او څه ټایم پس هغه واټر پمپ هم وشلیږي او د هغه چې کوم سب میرین کومه تیاره وي کوم د ټایټین چې کوم دی کوم چې تباه شوی دی نو هغه خوب کې لیدلی او نن نه 10 کاله مخکې چې څه ټایم پس هغه سب میرین هم تباه شي. بل ټایټانیک سمندري جهاز چې کوم نن 111 سال مخکې چې کوم دی دا واحد داسې سمندري جهاز چې دی سمندر کې ډېر ښکته پورې تللی او ډېر غرق په ده مزل کولو. نو د هغه چې کوم چا چې جوړ کړی او ټایټانیک کریټر چې کوم چا چې دا ټایټانیک جهاز جوړ کړی په 1912 کې چې کوم جهاز تباه شوی د هغه نوم تومن اینډریو. هغه ویلي چې دا واحد داسې جهاز ما جوړ کو چې دی هېڅ کله هم نشي غرق کېدی، دی هېڅ کله هم په اوبو کې نشي ډوبېدی. هغه دا دعوه کړې وه او ډېر په فخر او غرور سره به وي چې دا جهاز به نه تباه کېږي او دی ډوبېدی نشي په اوبو کې. نو هغې کې سیفټي سیسټم ډېر کم کې خلی شوی، په هغې باندې به یو ډیټیل سره ویډیو جوړم ځکه ملګرو فرمایش کړی دی. نو په ټایټانیک باندې به ډیټیل سره ویډیو جوړم. بل ټیک 111 سال پس 2023 کې دا کم ټایټین اوشین ګیټ ټایټین دا کم ابدوس چې سمندر له کوز شوی و جي. نو د چې کم کریټر و د جوړولو والا چې کم انجینیر و هغه هم دا دعوه کړې وه چې دی هېڅ کله هم نشي ډوبېدی، دی هېڅ کله هم اوبو کې دننه نشي دبا کېدی، دی د اوبو هر قسم پریشر برداشت کولی شي. ټایټانیک جهاز جوړولو والا کس چې کوم هغه هم په خپل جهاز کې تباه شو او دا چې چا جوړ کړی و دا ټایټین اوشین ګیټ ټایټین د ابدوس هغه هم په دې ابدوس کې تباه شو. اوس دا ابدوس سمندر کې څنګه تباه شو چې څومره هم ایکسپرټ سي انجینیر د سب میرین ایکسپرټ سي دا دعوه کړې ده چې دا سب میرین چې کوم دی د اوبو کې چې څنګه ښکته تللی دی نو هلته دی انښتی دی یا چې د کم پریشر دی د اوبو پریشر په وجه باندې دی دس شوی دی. څه ټایم چې د رابطه بره ختمه شوې دی هغه ټایم دی تباه شوی دی ځکه چې د هغې کوم انجینیرز و هغه یې سب میرین چې کوم ایکسپرټس و هغه یې د دې ټوکړې 15 ټوکړې ښکته ټایټانیک جهاز سره جوخت دي هغه یې فایند کړي دریافت کړي دي. نو دا د ټایټین اوشین ګیټ ټایټین ابدوس حوالې سره نوي اپډیټس راغلو چې تاسو سره ما شریک کړه. نو د ویډیو کتلو زیات تمنا ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.